بهترین جهاد حق خبره کول دي د ظالم حکمران وړاندې. بهترین جهاد حق خبره کول دي د ظالم حکمران وړاندې. اوس دا بهترین جهاد ولې دی؟ دا ځکه دی چې ما ته خبره کول او بل ته خبره کول او بل ته خبره کول د دې څه زیات ریپرکشن نه وي. زه څه وکړم؟ نه تاواله شم او نه دې مړولی شم. خو حکمران هغه ته چې خبره وکړي نه هغه قوت او قدرت لري. نازک مزاج شاهان تابع سخت ندارد او خبره نشي برداشت کولی. نو هلته چې ته دا حقه خبره کې نو تا ته د انجام پته ده چې یا به پړق را کوي یا به مې پولیس باندې ډبوي یا به مې نیسي او جیل کې به مې اچوي. نو دا ډېر لوی جرأت غواړي. نو حضور علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې افضل الجهاد کلمة حق عند سلطان جائر. خو بیا یو بله ضمني خبره چې حکمران دا که ظالم هم وي څنګه خو بیا به دې ته ګوري چې دې که ټاپل کوم او د حکومت نه لر کوم نو آیا په دې ملک اندیر نګري جوړیږي که نه جوړیږي؟ نو که اندیر نګري جوړیږي چې بیا څوک هم نشي کنټرول کولی هلته بیا شریعت تعالی حق نه درکوي چې د هغې حکمران خلاف داسې تاریخ شروع کړي چې هغه ټاپل کړي. او دې کې مستند دی عمل د شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیه رحمت الله علیه. شیخ الاسلام دا خو ډېر سخت سړی و که سخت نه و لږ تیز وایي سخت سړی و. مفتی صاحب رحمت الله علیه و فرمایل وی شیخ الاسلام دا وی بس تیز موټر دی نو یې بس دی چې یو ځل دا موټر له دا شی وی دباو کي نو یې بس مفتي خو داسې سترګې پټې کړې وه داسې غوږ به یې داسې ګرو نو چې درس به یې وي نو وی دی خو بس تیز موټر دی وی چې یو ځل روان شي نو وی کله خو صحیح تیز رواني او کله په دیوال هم ورشي. په دیوال ورتلل معنا یې دا ده چې تفردات شته. څه شته؟ تفردات. نو موږ د شیخ الاسلام حیثیت نه چیلنج کوو هغه تفردات سره زموږ اختلاف وي. تفردات سره زموږ او د تفردات سره د شیخ الاسلام مقام کې څه فرق نه دی راغلی. د ده مقام ډېر لوړ دی. بلکې ما خو ملګرو ته وایم دا یو عجیب سړی و یو عجیب سړی دومره ډېر تصانیفې دي حالانکې دی چې وفات کېده عمر یې صرف 49 سالو. څومره؟ او خو د دې یوازې فتاوه د شیخ الاسلام چې راوالې 23 جلده ده پورې الماری پې ډکه ده. نو سړی حیرانېږي چې دا د لیکلی څنګه ده. دا خو یو کتاب دی کتابونه یې په سلګونو دي. نو بهر تقدیر او یوسف ابن اسماعیل النبهانی دا یو لوی عالم دی د فلسطین دی. نو هغه لیکلي دي مثله کمثل البحر الزخار. شیخ الاسلام دا په شان د یو ډونګي سمندر دی چې چپې وایي. نو سمندر چې چپې وایي نو علامه نبهاني وایي چې یلقى الاحجار والاشجار والدرر والقذر. نو کله دی ونې سره جنګیږي چپه کله ګټې سره جنګیږي کله مرغلرې سره جنګیږي سمندر کې مرغلرې هم وي او کله کله پکې د ګڼ ډیران سره مو جنګیږي. نو دا د ګڼ ډیران سره جنګېدل تفردات ته اشاره کوي. څه ته اشاره کوي؟ تفردات د شیخ الاسلام تفردات دي. نو دې سره د شیخ الاسلام په شان کې فرق نه دی راغلی. عزیزانو نو عرض مې کو د تاسو خدمت کې چې اوس شیخ الاسلام دی به عموما به په جیل کې و څه به او ګوره په جیل کې به لیکل به کول. نو په جیل کې و ځکه دې سړي نارواو باندې کمپرومایز نه کو. ناروا باندې سودابازي نه کوله. بس دا برملا وی خو چې په دا منبر به کېناسته نو حکمران به چیلنج که نو بس یې به ونیسن جیل کې به واچوي چې بیا به یې را پرېښود نو چې بیا و په منبر کېناسته نو بیا به یې چیلنج کوي دا ظلم کې دا د شریعت خلاف دی دا د قرآن سنت خلاف دی. نو کسان ورته راغلل شاګردان شیخ الاسلام هغه ته وی دا جیل ماتو. نو یې ولې وی تا وباسو. نو هغه ورته تاسو مې وباسئ خو زه نه وځم ځکه وی چې زه نظام هغه ډسټرب کول نه غواړم ځکه که ملک کې چې نظام پاتې نشي هلته عزتونه محفوظ دي. صحیح او نظام که ظالمانه هم وي چلو څه کنټرول خو وي
خون خرابه خو نه کیږي. نو وې زه دا کار نه کوم. نو هغوی ورته ویې چې بیا حکومت مونږ ټاپل کوو. نو وې که دومره قوت در سره وي چې دا حکومت لرکولی شي او د دې په ځای یو ښه حکومت قایمولی شي، نو بیا که دا کار نه کوئ نو ناروا دی ستاسو ژوند. بیا ستاسو ژوند خو وې که دا حکومت لرې کولی شي او د دې په ځای د دې نه بهتر حکومت ته شی راوستی، نو بیا هسې دا ستړې ده. دا بې ځایه ستړې مه کوئ. او که دا حکومت لرکولی شي او بیا د دې په ځای باندې بدتر حکومت راځي، نو هغه بدتر حکومت چې څومره ناروا کوي نو وبال به تاسو باندې. صحیح. او که دا حکومت لرې کولی شي او بیا بل حکومت قایمېدی یې نشي، نو بیا خو افراتفري ده. هغې کې څومره خون خرابه کېږي او د خلکو جان و مال تباه کېږي، نو دې وبال به هم تاسو باندې. نو هغوی ویې یاره چې لرکولی خو یې نه شو، خو بهر ته نو چې لرکولی نه شي ځان سره ستړی کوئ. نو ورته وی چې ته خو هم دمه نه کې، خو چې بهر نو بس په دې منبر باندې دی. نو زه په حیثیت د عالم دغه زما ذمهداري ده، که زه ناروا او ته ناروا او نه وم نو الله تعالی به را سزا راکوي. صحیح. خو زه د حکومت خلاف څه فتنه خو نه جوړوم، زه خو اصلاح کول غواړم. څه کول غواړم؟ نو دا تنقید زما ورسره دشمني نشته، نه زه په حکومت قبضه کول غواړم. خو دا د مسلمانانو حکومت ته نظام د مسلمانانو حکومت دی، مسلمان حکومت دی. د مسلمانانو حکومت دی، مسلمان حکومت وي.